اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اشپاڑ سوا پنځه اویایم نمبر حدیث شریف دی. 1675 نمبر. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال زمون سردار سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دا حدیث روایت دی. صحابی نوم دی عبداللہ، پلار نوم دی عمر فاروق. پلار زوی دواړه جلیل القدر صحابه دي، دواړه مفتیان صحابه دي. الله پاک د پلار زوی دواړو صحابه کرامو ناراضي شي. الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی. الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترین بدلی ورکړي. قال عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمای قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا عدوا، بیماری یو نه بل ته لګېدل دا نشته. بیماری د یو نه بل ته لګېدل نشته د الله د حکم نه بغیر. چې الله ورته لګوي نو هغه خو بیا یو نه بل ته څه کوي چې د بیمارۍ نامه به هم نه ورته بیا ولګوي. هر څه چې کېږي د الله پاک اذن سره، امر سره، مشیت سره، حکم سره کېږي. یو شی په خپله نه کېږي. نه زهر په خپله وجل کولی شي چې د الله اذن او امر او مشیت پکې نه، د الله د خوښې نه بغیر زهر هم وجل نشي کولی. څومره خطرناک شی. د الله د امر نه بغیر ګولۍ هم د چا څه نشي کولی. د الله د امر نه بغیر اور هم څه نشي کولی. د الله د امر نه بغیر جبرې اوبه هم د چا څه نشي کولی. څه چې کېږي څه سره کېږي؟ د الله امر او ارادې سره کېږي. نو بیماری لګېدل چې دا بیماری خود به خود لګي، د الله د امر نه بغیر، د الله د امر د حکم نه بغیر بیماری د یو نه بل ته نه لګي. ولا طیرته، او نبی علیہ السلام فرمایي زمونږ دین کې، زمونږ شریعت کې، زمونږ دین کې، زمونږ شریعت کې سپیرتوب نشته دی. طیره بدشګوني ورته په اردو کې وایي، بدفعلي ورته وایي، او پښتو کې ورته سپیرتوب وایي. خلک وایي که نه وایي دا کور را پورې سپیره شو، دا مالت را پورې سپیره شو، دا انګور مونږ پورې سپیره شوه، یاره صاحبه دا کاروبار را پورې سپیره شو، یاره خو چې کله نه مې دا ګاډی اخیستی دی بس د ښې ورځې مخ نه وینم، دا ګاډی را پورې سپیره شو، دا وخت را پورې سپیره دی، دا ځای سپیره دی، دا شی سپیره دی، یاره نن مې ټوله ورځ ډېره بده تېره شوه، دا مړه چې راوتم ما فلانې نه د هغه په مخ راووتم سپیره مخې. نو دا په شریعت کې نشته. که څوک د دې اعتقاد ساتي دا ګناه والا سوچ دی. نبی علیہ السلام فرمایي سپیرتوب نشته. وان کان الشؤم فی شیء، او کچر بالفرض والتقدیر سپیرتوب په څه څیز کې وی هم اول خو شته نه په شریعت کې، خو که چېرته بالفرض والتقدیر وی، بالفرض والتقدیر دا مثال شو لکه زموږ په شریعت کې چاته سجده لګول جایز دی الله نه بغیر. دا ټول ته معلومه ده، دا خو داسې مسله ده ګرانه خو نه ده. د الله نه بغیر سجده زموږ په دین او شریعت کې بل چاته لګول جایز دی نه جی. سجده به صرف چاته وي. او نبی علیہ السلام فرمایي وي که د الله نه بغیر بل چاته سجده جایز وي نو چاته به مې حکم کړی وی چې چاته کوئ؟ د خاوند والا ښځې ته به مې حکم کړی و چې د خپل شوهر او خاوند ته دې سجده لګوه. خو شته نه په شریعت کې. نو د دغه حدیث نه دوه خبرې معلومیږي. زموږ په دین کې د الله نه بغیر بل چاته سجده نشته دی، او بل ورکې د خاوند حق ښځې ته وښولو چې د دوی پورې حق دی. که د دین کې چرې سجده وي نو بیا به دې ورته سجده هم لګول. خو شته نه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا شانتې په دې حدیث هم پوه شئ سپیرتوب په شریعت کې نشته. نه په ځای کې سپیرتوب شته، نه په څیز کې، او نه په شخص کې، او نه په زمانه کې. نه وخت او وخت او ورځ سپیره ده، نه وخت، ورځ، ګنټه، لحظه، کال، میاشت دا هم سپیره نشته. نه ځای ځایګۍ سپیره شته دی، نه په څیزونو کې یو څیز سپیره شته، او نه په کسانو کې یو کس سپیره شته. سپیرتوب نشته. نبی علیہ السلام فرمایي ولا طیرته، سپیرتوب نشته. خو که چېرته کې وی دا سپیرتوب نو دا بیا په دریو څیزونو کې وي. په څو څیزونو؟ ففي الدار، په کور کې به سپیرتوب. بیا د کور سپیرتوب بس و چې کور تنګ ترش وي، تیاري ورکي. د کور سپیرتوب سره چې ګاونډي خني، ګاونډي خني. او د کور سپیرتوب سره چې د هغه ځای آب و هوا درست ني، نه اوبه ټیکي او نه
هوا ټیک وي نو به صحیح وي او نه هوا صحیح وي. نو دا د کور سپیرتوب دی. او د دویمې ذکر کو والمرأة که سپیرتوب چرته وی نو په ښځه کې به سپیرتوب وي. د ښځې سپیرتوب څه دی چې زبان دراز وي، پښتو کې ورته وایي ګز ژبه ده ورسره، ګز ژبه ده ورسره. د ښځې سپیرتوب څه دی چې بې حیایي. یو ښځه داسې ده چې کالي پې انبار دي، د هر اندام دپاره 2 3 کالي دي د سونې، خو بې حیا ده. او بله زنانه داسې ده چې هېڅ کالی یې نشته دی خو حیاناکه ده. وایي دا حیا چې د زنانو دپاره کوم کالی دی که نه، کوم ښایست دی، دې ته دا نور کالي نه رسي. او د ښځې سپیرتوب څه دی چې بدکاره وي، العیاذ بالله. او د ښځې سپیرتوب څه دی چې د خاوند نافرمانه وي. او د ښځې سپیرتوب څه دی چې دا ټول کارونه هم ورکړي، زبان درازه وي، شل ګزه ژبه وي، بې حیا هم وي، بدکار هم وي، د خاوند نافرمان هم وي، او شکل هم د کتون وي، شکل هم بدرنګي. والفرس یو نبی علیه السلام وفرمایل دریم شی که سپیرتوب وی چرته نو په اس کې به سپیرتوب وی. د اس سپیرتوب څه دی؟ وایي د اس سپیرتوب دا دی چې سرکشه شریر ورانی، خوراک ښه ډېر کوي او کار هغه مرنه کوي، ګرځي هغه مرنه، د خوراک بیخ بنیاد وباسي. په یو ټایم پې مالک 2000 او 3000 خرچه کوي د ورځې او ګټه هغه مرنه کوي او قیمت یې ښه ډېرې ښه د ګرانې به وي او کار کې سستی او د مالک ضروریات نه پوره کوي. نو دا د اس یعنی د سورلی سره سپیرتوب دی. اوس خو اسونه نشته، اوس خو دا سایکلي دی او موټر سایکلي دی او ګاډي دي چې لګوم پې ډېرې. هر هفته مې کوم ځای کې چېرته بوځي، د ګاډو هسپتال کوم یو دی، مصري خانه. هر هفته مصري خانې ته بوځو چې مصري خانې ته یې بوځې نو دا خو ګاډي دي صاحب 500 نه خو بغیر ترې راوتی نه شي، دا خو میا کم یادې او هغه عمره ګټي نه. خو یاد ساتئ ګورئ سپیرتوب په هېڅ څیز کې نشته دی. بالفرض و تقدیر کوې نو دې 3 څیزونو کې به سپیرتوب وي. الله دې موږ ټول بختور کړي. او ګاونډیانو سره به ښه سلوک کوو، ګاونډیانو سره به څه کوو، ښه سلوک به کوو چې ګاونډي مونږ او تاسو نه په عذاب نشي. ګورئ د نبي علیه السلام په وړاندې د یو زنانه تذکره وشو، صاحب ډېره مونځګزاره ده، بس هر وخت په مصله باندې، هر وخت په قرآن شریف غوړېدلي او تسبیح او روجې او ذکرونه او تلاوتونه. وي ګاونډیان خو ترې اور کې ولاړ دي، وي دوزخي ده. چا وفرمایل؟ الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دې ډېرو منځونو او ډېرو روجو او ډېرو ذکرونو سره دوزخي ده. خو زه چې دا د ګاونډي خبره کوم نو خپل ګاونډي ته به نه ګورئ، ځان ته به ګورو چې دا خو الله زما دا ګاونډي دی او ته خو بزرګ یې که نه، ته سم شه ټول سم دي، زه سم شم ټول سم دي. د بلې زنانه تذکره وشوي صاحب هغه صرف خپل بس فرض مونځ کوي او د روژې میاشتې راشي بس خپلې فردي روژې نیسي او ذکر او تلاوتونه هم دومره ډېر نه کوي، بس یو مخ 2 مخه تلاوت کوي. وي ګاونډیان ته ډېر خوشحاله دي. خوشحالي سره خوشحالي دا ده چې زما د لاسه چاته هزار نه رسي، بس دا نه چې زه هغې له پخ کړې او سړه او ګرمه او توده ورلېږم، نه دا خو ډېر کم خوش نصیبو خلکو ته دا دغه مقام حاصلېږي چې د ګاونډي داسې درجې پورې خیال ساتي. د اوس وخت کې دومره مهرباني مونږ او تاسو وکړو چې ګاونډي رانه په هزار ني، په عذاب ني، په تکلیف ني، به دا به مونږ ښه خلک به یو، د ګاونډ حق به ادا کړو چې تکلیف رانه چاته میلولی شي. حاجي د مانځه سبق التحیات چې ورته مونږ وایو تشهد عبده ورسوله پورې هغه هم پوره شوی دی مانو سره، بیا هم درود شریف هم په مانو باندې ویلی دی، بیا هم دعا هم ویلې ده او بیا هم سلام هم ویلی دی. که ستاسو خیر په دې منځونو کې یو منځ د ماسخوتن د سنتو نه پس 3 رکعاته منځ کېږي، په کوجه کې ځان لکېږي او په روژه کې بیا جمع سره. هغې ته مونږ وتر واجب وایو، وتر واجب 3 رکعاته منځ دی. د هغې اخرني رکعات کې مونږ لاسونه اوچت کړو، چې کله فاتحه او سورت ووایو نو لاسونه غوږونو پورې اوچت کړو، الله اکبر ووایو، بیا یو دعا وایو که ستاسو ورته پام. هغه دعا ته څه نوملي؟ دعای قنوت. دعای قنوت نامه ده او دغه دعای قنوت په دې وترو کې ویل واجب دي. دغه دعا ویل څه دي؟ واجب دي. که چا نه پاتې شو که نه نو بیا به هغه اخره کې سجده سهوه کوي، بس د مونځ کمې بیا پوره شي. بیا اللهم انا نستعینک، او تاسو ورته سوچ وکئ چې تاسو مونږ دا ټکي همداسې وایو چې څنګه استاد جي وایي اللهم، او میم له به زور ورکې اللهم انا ودرې به انا نستعینک. دا اللهم معنا ده یا الله،
تاسو هم داسې ووایئ چې دا زړه ورسره درز نه لري. اللهم یا الله انا یقینا مونږ نستعینک هم لتانه مدد غواړو د بل چا نه نه. چاته یاد شوه؟ نه چې ما څنګه ویلي هغه شانتې راته ووایي. اللهم یا الله انا یقینا مونږه نستعینک هم لتانه مدد غواړو د بل چا نه نه. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللهم انک عفو